وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم حاضرین و مسلمانانو، علماء کرامو، د ټولو نه وړاندې زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو صرف او صرف د الله د رضا دپاره د خپل محبوب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د ذات بابرکات سره منسوب دی پروگرام کی شرکت وکړو. الله دې تاسو ټولو ته د خپل شان عالیه مطابق بهترین اجر درکړي او زما د الله په بارگاه کې کامل یقین دی چې په دقه تشریف راوړلو به خدای ستاسو د دنیا او د آخرت ټولې بندې بیړۍ روانوي انشاءالله. محترم حاضرینو، ما ستاسو وړاندې دا کم د قرآن مجید آیتونه چې تلاوت کړل یا دا کم احادیث مبارکه ما د نبی علیه السلام مبارک چې کم تلاوت کړو، د دې تعلق د نبی علیه السلام مبارک د ذات بابرکات د شان سره دی. اولنې آیت مبارکه دی الله فرمایي چې او فرمایا محبوبا د الله په فضل او د الله په رحمت سره تاسو خوشاله شئ او ستاسو دا خوشحالي د کائنات د ټولو نعمتونو نه بهترینه ده. د الله په فضل سره او د الله په رحمت سره. اوس د الله رحمت چې دی هغه د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات دی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نو الله فرمائی چې تاسو د نبی علیہ السلام مبارک په ذات بابرکات سره خوشاله شئ. او د بل آیت مبارکه الله فرمایي چې محبوبا ما ستا د پاره ستا ذکر بلند کړلو. ورفعنا لك ذکرک، یعنی ما ستاسو د پاره ستاسو ذکر خیر هغه بلند کړلو. او دا بل آیت مبارکه الله فرمایي چې محبوبا منګ تاسو ته کوثر یعنی خیر کثیر در کړلو. خیر کثیر څه شی دی؟ په بخاری شریف کی حدیث ته نبی علیہ السلام مبارک فرمائی
چې الله تعالی د ټول کائنات د خزانو چابیان زما په لاس کې خودي. دا په بخاری شریف کې دا حدیث چې الله د ټول کائنات د خزانو چابیان زما په لاس کې خودي. دا یاد لري الله تعالی مونږ ته ډیر عظیم الشان نبی را کړی دی. الله فرمای کنتم خیر امتن، تاسو بهترین امت یې. په شرقایت کې لیکلي تاسو بهترین امت یې ځکه چې تاسو نبی بهترین دی. تاسو بهترین امت یې ځکه چې تاسو نبی بهترین دی. دا یاد لرئ د نبی نه بغیر د الله په بارگاه کې د امت هیڅ معنا او مطلب نشته دی. دا یاد لرئ تاسو بهترین یې ځکه چې تاسو نبی دا بهترین دی. او د نبی د وجه نه د امت بهترین کېدل د دې دپاره د قرآن بل آیت واورئ. الله فرمایي دویم سپاره دا وکذالک جعلناکم امة وسطا. د دې آیت مبارکه په تفسیر کې بخاری شریف کتاب التفسیر نبی علیہ السلام مبارک یو حدیث بیان کړی ډېر په غور او په محبت واورئ. وکذالک جعلناکم امة وسطا. د دې آیت مبارکه په تفسیر کې امام بخاری لیکلی کتاب التفسیر جلد ثانی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی د قیامت په ورځ نوح علیہ السلام به د الله بارگاہ کې پیش. الله به ورته فرمائی تا زما پیغام رسولیو. الله تعالی ته نوح علیہ السلام عرض کوي چې آوجی ما رسولیو. د نوح علیہ السلام د قوم نه به الله پوښتنه وکړي زما دی پیغمبر پیغام رسولی و قوم بوئی نجی. الله به هر نبی نه پوښتنه کوي. الله ته د هر څه علم شته خو دې ته وایي اتمام حجت لئلا یکون للناس علی الله حجة. هر نبی بوئی موږ پیغام رسولی امت بوئی نه دی رسولی. الله به انبیاء ته فرمایي تاسو سره ګواه شته. اوس جواب واورئ. دا بخاری شریف کی دا حدیث دے کتاب التفسیر کی. اللہ با انبیاء تا فرمائی تاسو سره گواہ شتا. ټول انبیاء بوئی چی منگ سره گواہ د نبی آخر زمان امت تے. نگورا د نبی علیہ السلام مبارک د برکتا د مبارک امت را لگیا کیگی د پیغمبرانو په حق کی گواہی ورکئی. دا د پیغمبر اعزاز دے. د پیغمبر د وجه نه خدای دې امت ته اعزاز او شرافت ورکړي. ما تاسو ویل چې د پیغمبر نه بغیر د الله په بارگاه کې د هیڅ چا هیڅ مرتبه او درجه نشته دی. الله چې چاته هم څه ورکړي دي خپل بارگاه کې دای د مبارک پیغمبر د وجه نه ورکړي. او نبی علیہ السلام مبارک په خپل فرمای مسلم شریف کی حدیث وی فضلت علی الانبیاء بستن. ما ته په ټولو انبیاء باندې فضیلت ملاو شوی دی. نبی صلی مبارک په خپل فرمایي وای مال په ټولو انبیاء باندې فضیلت راکړی شوی دی په شپږو خبرو. اولنۍ خبره ده اعطیت جوامع الکلم. ما ته جامع کلمات راکړی شوی دي. دلته په یوې خبرې باندې تاسو ځان پوه کړئ. جامع کلماتو مطلب دا دی چې مختصر خبره ډیره معنا، مختصر عبارت ډیر معنا. دا دی مطلب. خو په کائنات کې هر فصیح او بلیغ دسې دی نو په دې کې خود نبی صلی مبارک څخه فضیلت ثابت نشو. ټول انبیاء جامع خبرې کوي، انبیاءونه علاوه فصحاب لغا جامع خبرې کوي. نو د نبی علیہ السلام مبارک په ذات بابرکات کې د جامع کلماتو مطلب ډاکټر صاحب دا دی. خبرې ځان پوهې کوي چې مبارک مختصر خبره کړې ده او دا مختصر خبره ډیره معنا ته نه ډیر علوم ته مشتمل ده. ډیر علوم
چې د مبارک د یوې خبرې نه د کائنات ډیر علوم راوتلي دي. یعنی دا معنی به نه کې د پیغمبر په شان کې د جامع کلماتو چې مختصره خبره او ډیره معنی، دا خو ټول انبیا دي، ټول فصحا دي. د نبی علیہ السلام مبارک د ذات بابرکات مبارکی د جامع کلماتو مطلب دی مختصر خبره ډیر علوم ته مشتمل، ډیر علوم. او دویم مبارک فرمای ونصرت بالرعب، زما مدد کړي شوی دی په رعب سره. نبی صلی مبارک راضی مبارک چې بچر د تشریف وړو نو چې دشمن به د یو میاش په مسافت کې و، د نبی صلی مبارک رعب په دشمن باندې تاریش. ونصرت بالرعب. دریم واحلت لی الغنائم، زما د پاره د مال غنیمت استعمال حلال شو. د نبی علیہ السلام مبارک د تشریف آورین مخ کې د مال غنیمت استعمال به حلال نو، دا بچام استعمالوي نش. سلورم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، الله دا ټول کائنات زما د پاره جای عبادت او طهارت وګرځو. د نبی علیہ السلام مبارک نه وړاندې عبادت به صرف په عبادت خانه کې کېده، طهارت به صرف په اوبو باندې حاصلېده، عبادت خانه نه بغیر به عبادت نه کېده او د اوبو نه بغیر به طهارت نه حاصلېده. دا د نبی علیہ السلام مبارک فضیلت، شرافت او کمال له او د مبارک د وجه نه د دې امت د پاره سہولت ته چې هر ځای کې ته عبادت کویش او هر ځای کې نه ته طهارت حاصلویش. او سلورم وارسلت الى الخلق کافتا، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زه د ټول کائنات د پاره نبی یم، د ټول کائنات د پاره. د نبی علیہ السلام مبارک نه وړاندې نبی به تشریف راوړو د مخصوص وقت مخصوص علاقه، او نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات هغه د ټول کائنات نبی دی، د ټول کائنات او تر د قیامت پوری نبی دی، د ټول کائنات نبی او تر د قیامت پوری نبی. او شپږم خبر مبارک فرمائی وختم بی النبیون، په ما باندې الله تبارک و تعالی د نبوت دا سلسله ختمه کړله. اوس د نبی علیہ السلام مبارک نه بعد په هیڅ یو معنا کې هم نبی نشته دی، بس خلاص. او یو خبره بل واورئ، دا زمونږ دا محفل دا د مبارک پیغمبر د تعریف محفل دی. نعتخوانان هم د مبارک تعریف کوي، علماء کرام واس کې هغه هم د مبارک تعریف کوي، او تاسو د واس په دوران کې درود و سلام وایي، خدا د پیغمبر تعریف دی ټول. نو ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بخاری شریف کتاب التفسیر. د آیت مبارکه ترجمه ده چې الله او د الله مبارک ملائک چې دی په پیغمبر درود وایي. نو اوس د الله د درود ویلو مطلب څه دی؟ د الله تعالی د درود ویلو مطلب دی په بخاری شریف کتاب التفسیر کې د الله د درود شریف ویلو مطلب دی ثناؤه علیه عند الملائکته، چې الله تعالی د فرشتو په مخ کې د خپل پیغمبر تعریف کوي. الله د فرشتو په مخ کې د خپل پیغمبر نګورا د پیغمبر د تعریف محفل منعقد کول دا د الله تبارک و تعالی طریقه ده. دا موږ چې کوم دا محفل منعقد کړی دی کنه، والله لازم زما د الله په ذات قسم وي چې څوک هم د پیغمبر د خوشحالۍ محفل ترازی، خدای د هغې دنیا او آخرت شاد و آبادی. دا دعا نه کومه داسې کېږي، یقینا کېږي چې څوک هم د مبارک په محفل کې شرکت کوي. دا یاد لري علامه ابن جوزی وایي تحفة العروس کتاب کې لیکلي وایي چې کم کس د پیغمبر په میلاد خوشحاله شي، کم کس چې د پیغمبر په میلاد خوشحاله شي کنه، د الله په بارگاه کې هغې دپاره د جنت نه علاوه بل ثمر او صله نشته دی. د خدای په بارگاه کې د داسې انسان صله
هغه جنت ته چې د الله د رضا ځای دی دله به الله ورکوي. دا علامه ابن جوزی لیکلي په تحفة العروس کې. او د نبی علیہ السلام مبارک تشریف راوړل علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مبارک تشریف راوړو په کم کال کنا نو د پیغمبر د تشریف راوړو دا برکتو چې په هغه کال په ټول کائنات کې الکان پیدا شو. ټول کائنات کې الکان پیدا شو. دا د پیغمبر د تشریف راوړلو برکت. او دا یاد لرئ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی د پیغمبر ذات بابرکات رحمت تے صرف رحمت. نبی عیسی مبارک فرمائی وی د موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی ہم فرعونو او زما پا زمانہ کی ہم فرعون دے چاغی نوم دے ابو جہل او زما دا فرعون د موسیٰ علیہ السلام د فرعون نډیر بدبختو زکه د موسی علیہ السلام فرعون چې و هغه د وفات په وخت کې چې ایمان راوړم آمنت برب هارون و موسی او دا ابو جهل چې کله مړ کېدو نو د ویل چې زما دا سر لاندې نه کټ کړي چې زما سر د نور سرونو ممتاز ښکاري شي. دا په بخاري کې شته. اوس ابو جهل د نبی علیہ السلام مبارک دومره سخت دشمنو خود دین باوجود په ابو جهل باندې عذاب په دنیا کې رانلو. دا ولې رانلو؟ الله په قرآن کې دې جواب کړي. باوجود د دین چې ابو جهل دا ویلې وای الله کوم په باطل او کوم باندې د اسمان نه کاڼي راو وروا دام په بخاری کې شته خو به مونش. دا ځکه الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے محبوبا ابو جهل اگر که زما ډیر لوی دشمن دی خو چې تر څو پورې ستاسو ذات بابرکات د دې په درمیان کې موجود وي الله فرمایي زه عذاب نه رالیږم. ځکه عذاب د خدای چې دی دا غضب دی او د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات رحمت دی. نو یو ځکه چې رحمت وي کنه هلته غضب نه راځي. نو دا د مبارک د تذکری دا محفل چې دی دا د رحمتونو د نزول محفل دی. کم کس چې په دقه محفل کې ناست وي په هغې باندې د الله انوارات برکات او رحمتونه را نازلېږي. دا کس دی بې غمه او بې فکره په دنیا کې ګرځي دی د الله په رحمتونو کې دی د الله په رحمتونو کې دی. نو خدای تبارک وتعالی دی تاسو ته او مونږ ټولو ته د نبی علیہ السلام مبارک د ذات بابرکات کامل معرفت او دا غي مبارک و محبت نصیب کی. ځکه د دې محافل لب لباب دا دی چې ته د یو چا تذکره ډیره کې کنه نو خود به خود بستا غي سره مینه او محبت پیدا کیږي. نو د دې محافل لب لباب د الله محبوب خیو خبره درته بل کوم. دا حدیث دی دا حدیث په مستدرک للحاکم کې دی. مستدرک للحاکم کې آدم علیہ السلام د الله تعالی په بارگاہ کې توبه وبس یا الله د محمد په توفیل زما گناہ معاف کا. الله فرمایي ته محمد څنګه پیژنې؟ دا په مستدرک للحاکم کې دی چې دا اوس درته وایم و یا الله چې کله تاسو زما په بدن کې روح واچوله ما په عرش عظیم ستا نوم سره د محمد نوم وکت. نو الله فرمایلی الله وی لولا محمد ما خلقتک. وی که نبی علیہ السلام مبارک پیدا کول زما مقصود نوے کنا نو ما به تم نوے پیدا کړي. نو مطلب دار وته چې زمون مبارک پیغمبر وجه تخلیق کائنات ته وجه تخلیق کائنات د چا د برکت چې الله دا هر یو شی د آدم نه وجود ته راوستلی دی. نو چې څومره په خپل پیغمبر باندې مونږ افتخار وکړو چې څومره پې مونږ فخر وکړو دا بیا هم کم دی چې څومره پې مونږ فخر وکړو دا بیا هم کم دی. والضحا واللیل اذا سجى والضحا تفسیر عزیزی کی لیکلی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وی والضحا کې د پیغمبر د پیدایش په ورځ خدای قسم خوړلی وی د والضحا معنی د شاه عبدالعزیز وی محبوب په هغه ورځ مې د قسم چې په کومه ورځ ستا دنیا له تشریف راوړلی وی. تفسیر عزیزی
نو ګوره الله مونږ ته یو داسې لاجواب پیغمبر را کړی دی. ما جامع اشرفیه لاهور کې سبق ویلو، زمونږ یو استاد محترم اوس وفات شو، الله دې جنت الفردوس کې درجات نصیب کړي، مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب. هغه دو به یو جمله کوله، دا د عربونو رپو جمله ده. وای الله چې دی کنه، الله وای په خالقیت کې لاسانی دی، الله وای په خالقیت کې لاسانی دی، او محبوب په مخلوق کې لاسانی دی. الله په خپل میدان کې لاسانی دی او محبوب وای په خپل میدان کې لاسانی دی. وای د محبوب په ټول کائنات کې په ممکناتو کې هیڅ نعم البدل او همسر نشته دی. او یو عجیبه خبر درته کوم به بواس ختموم، دا علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه د مسلم شریف شرح لیکلی د فتح الملهم، پاغی کې باب فضائل مدینه کې لیکلی، باب فضائل المدینه. علامه شبیر احمد عثمانی سے وای موږ نه دی یو کس د نبی علیہ السلام مبارک د مرتبه په باره کې پوښتنه نه کوي چې د نبی اسلام مبارک مرتبه صدا، موږ نه دا پوښتنه وای مکوي. علامه شبیر احمد عثمانی وای چې د نبی علیہ السلام مبارک مقام او درجه څه شی ده، وای موږ نه دا پوښتنه مکوي. وای زمونږ ایمان دی چې د نبی علیہ السلام مبارک بدن اطهر مطهر سره کما خاور پیوسته شو کنه، وای زمونږ پنیز د هغه خاورې درجه د خدای د عرش او د کرسی نه افضل ده. دا علامه شبیر احمد عثمانی صاحب په فتح الملهم کې لیکلی دي، او امدقه خبره په وفا والوفا کتاب کې هم لیکل شوی دی. وای موږ نه څوک د مبارک د درجه پوښتنه چې د مبارک څه مقام دی، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. موږ نه څوک دا پوښتنه مکوئ چې د مبارک څه درجه ده. وای زمونږ پنیز د مبارک د بدن اطهر مطهر سره چې کومه خاوره پیوسته شوې هغه د عرش او کرسی نه اعلی او بالا ده. نو الحمدلله رب العالمین، ټول وی الحمدلله رب العالمین چې الله مونږ ته خاتم النبیین مبارک پیغمبر، یو لاجواب کامل اکمل پیغمبر نصیب کړی دی. او به الحمدلله رب العالمین چې موږ د هغه پیغمبر د مبارک نسبتونو محفلونو کې شرکت والا خلک یو. خدای پاک دې ستاسو د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.